ملګرو مخکې وی چې دلته راغلم نو ما سره خو چونکې موټر سایکل دی نو په لیاره وی ډېر زیات مشکلات اکثر وی او غورځېدو یې پکې لیاره وی داسې وه بهرحال اوس چې راغلم پیپونه مې ته غورځېدلي دي او ماشاءالله شګه مې پې اچولی شوې ده کار هم پې شروع دی ملګريه دغه ځای خو مخکې ډېر زیات خراب و اوس مونږ وینو ماشاءالله شګه پکې واچولی شوه پیپونه مې ته موجود دي دا کورونه یې له چا وکړل خیره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم موږ ډېر شکرګزار دا چې موږ له دومره ټیم درکړو راغلی دا مو ډېرو لیډرانو ته وویل او تر دې پورې چې پی ټي آی او ډېر لیډرانو ته مو ویل خو چا ود موږ چاته نه کړو بیا هم خالد حاجي رحمن یې کړو بله ورځ نو خالد حاجي انشاءالله دلته راغی راکوز شو موږ یې دا خدمات یې موله وکړو او په خپله خرچه باندې دا کار موله وکړو او یغ مو ډېر شکرګزار یو په یوه ټیلیفون باندې دا کار موله وکړو بیا خو یې خیره سره ووټم ووټ خو مې انشاءالله تعالی چې دا څومره کلي هغه یې که نه خلک دي که نه چې دا په اتفاق باندې به ټول بوټ انشاءالله خالد حاجي له ورکوو په نره باندې موږ سره به لاړ یو هر قسمه تعاون ته یې رډي به لاړ یو انشاءالله ډېر خوشقسمته یو ډېر ښکلی مشر یې ته خدای پاک الحمدلله بس انشاءالله خالد پسې موږ ولاړ یو او خالد بیا شکریا ادا کوو په خپله خرچه یې مو کړو او الله پاک دې دی په خیر خیرات باندې جوړ کړي او موږ ټول سره په اتفاق ملګرو د پروګرام تسلسل شروع دی دا وخت ما سره اجمل صاحب موجود دی کوم چې دغه علاقې اوسیدونکی دی پخوا دغه علاقه څنګه وه پخوا دغه لاره چې کوم باندې ټکټر تیر شولو دلته چې کوم روډ جوړېږي پخوا څنګه و اوس څنګه دی دلته چې دې ځای کوم رهایشي دی اجمل صاحب د ده نه پوښتو اجمل صاحب د ټیم راکولو یو جهان مننه اجمل صاحب څومره چینج راغلو دلته ټکټر ګرځي لارې کوڅې ته پخېږي روډ جوړېږي ټولو نه پهله د پیام خیبر د ټول ټیم ډېره مننه تشکر اقرار بھائی مسئلہ خو دا مونږ تقریبا آی تھنک چې دا ځای باندې فرست ټایم کار وشو دلته چې د خلک اباد تقریبا د 25 کاله کېږي اندازه نو دا ډېره درینه مسله وه او ډېره غټه مسله وه مسله دا وه چې علاقې دلته کوم د موږ سره خلک پراته دي دا ډېر پسمانده دي غریب خلک دي او ډېر عاجزه خلک دي نو دغو دا وس نه و چې مطلب دوی دغه لاره کلیر کړې وای وخت سره مونږ دغه غونډ د ویلیج کونسل مونږ یو ډېر تکړه د تحریک اصلاحات پاکستان یو سرکرده رهنما یو قومي مشر ملک خالد افریدي په داسې کې موږ سره ډېر اهم کردار ادا کړو او دا منډه تړه یې سره ووهله نو انشاءالله کور بس روان دی دغه پکې دغه روډ نه چې کوم روډ جوړېږي څومره کورونو ته یې فایده یاره تقریبا 300 پلس آبادي ده په ځای باندې 300 پلس آبادي ده نو انشاءالله ټول قوم ته فایده رسېږي دا د قوم شی دی دا مونږ د یوې تپې د قبیلې د کټیاخیل شی نه دی دا د غونډ قوم شی دی دا روډ دی انشاءالله په دا باندې مضبوطه فایده خلکو ته کېږي انشاءالله او د مونږ څومره قبیله ده د تحریک اصلاحات پاکستان او د هغه سرکرده رهنما ملک خالد افریدي ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې دو دا کار شروع کړو او انشاءالله مونږ دغه بدل کې تحریک اصلاحات پاکستان لا भरपूर सपोर्ट ورکوو د غونډي 5 وی سی 8 نه مونږ کینډیډیټ عبدالوکیل اغلا ان شاء الله په بار اکثریت باندې مونږ هغه کوي اول رسول الله ملاوګه وختونه ختیریږي یخنی خونی نیولې ډېر ایسه روډ ته ماشاءالله جوړیږي ملک صاحب موجود دی خپل تعاون سره غټه خپل یې تقریبا 2 کیلومتر روډ ته جوړوي ستا صورت مخکې د غلاره څنګه او څنګه د ملک صاحب شکریا ادا کوي ملک صاحب ته سویل غواړي ووایه بالکل مونږ خالد حاجي صاحب مونږ ډېر شکرګزار یو او سره یې ټیم دا شلو کولو مسله وه او دا مسله چې کوم دی نن نه حل کوله په شل کوله کې چله نه حل کوله او ډېر غریبان خلک دي هلته او نن حل شوه نن چې کوم دی شروع بس حل کېږي د کلي والا څه وایي حاجي صاحب کلي والا ډېر خوشحال دي او ډېر شکرګزار یې او د خالد حاجي صاحب او ټیم چې څومره ټیم یو خلک یې هغو نه ډېر شکرګزار یو مونږ حاجي صاحب په بارانه کې په لاره تللی شوې نه شو تللی که نه پکې خټې وې پکې او ډېر هغه پکې تغیو وس کې ووټ وې د خیره سره بالکل تا وړاندې هم بهر نه وي تللي اوس هم نه توی بهر کور سړی دی انشاءالله بیا یې مصر بالکل چې موږ ژوندي وو او دی ژوندی وي ته ملک صاحب یو دوه درې خبرې سره کوو ملک صاحب د کلي تاثرات خو موږ معلوم کړل
مشر هم وګڼېدلو ډېر زیات خوشحال دی. پخوا به په خټو کې داسې تلل چې روډ ته به رسېدل نو دا خو ډېر زیات کافي مزل دی نو کپړې وې د کتو نه وې. دغه شان د اجمل صاحب سره مو خبرې وکړلې دا هم ډېر زیات خوشحال شو. تقریبا 300 کورونو ته تاسو الحمدلله دغه فایده ورکړله. څه به ویل غواړې دغه پروجیکټ حوالې سره دغه کار حوالې سره ملک صاحب خلک نه ډېر خوشحال دي. مهرباني اقرار بھائی ډیره مننه. د ما خو دا یو پروجیکټ نه ما تقریبا اوس هم په دا ټایم باندې په 4 روډونو باندې زه روان یم او دا دغه الیکشن نه مانی سٹارټ کړي. صرف یو قدرتي دا مسله راغله چې دا ډایرکټ الیکشن سٹارټ شو. د موږ په 4 پلاټونو باندې پروجیکټونه روان دي او دا تقریبا لګبګ په 4 پروجیکټونو ته موږ چې ما څومره حیثیت دی نو 50% ما دغه شي توخلي چې دا شی وزه دا ځایونه باندې لګوم. په دا کې لګوم یې څلا الیکشن راغی دغه پرم زه کوشش کوم چې د ما د پارټي کم ملګری کم ځای باندې ملور دي پار یو یو سی باندې ملور دي ځکه چې د خلکو ته په ګراوند باندې لګا پته ولګي او داسې خلک کامیاب کی چې آینده په ځای باندې کار وکړي او دغه لوکي خدمت وکړي. په خلکو باندې نسونه نه اړو مونږ اوس هم د خپل ځان کمزورتیا ګڼو چې مونږ 15 کاله عمر دی او 15 کې لاس کاله خو زه د خدمت لپاره وتلی یم خو زه اوس هم ما زړه ته سکون نه ملا شوی. ما هغه خدمت اوس مې سر ته نه رسولی. زه والته ځان ته خدمتګار وګڼم چې مطلب د خلک په 100 کې 100% زه مطمئن کم او دغه د مطمئنی جوړ شي چې بالکل د ویډ کې په ګراوند باندې په هر یو محفل باندې یا په هر یو ځای باندې خپل خدمت تر سره کړو. ملک صاحب نورم ګورو نور چې کوم پروجیکټونه روان دي ملګرو هغه هم ګورو. اکیډمي هم ان شاء الله تاسو ته خیو چې د کومه لپاره ملک صاحب خپل ذاتی جایداد هغه ول ورکړی هغه ته وقف کړی. دلته یو جمعات هم د خپل کلی کشرانو او د مشرانو لپاره جوړ کړی خپل ځمکه یې ته وقف کړی دا 2-3 یو بل روډ هم روان دی چې هغه ملک صاحب هغه باندې هم کار شروع کړی او دغه 300 کورونو ته فایده دا ډېره زیاته غټه خبره. دغه علاقې پر داسې مشران په دغه علاقه کې شته نو ډېر زیاته خوش قسمتي خبره.